بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. دا سورہ بقرہ دیمہ سپارہ آیت نمبر 14 دے پرونم منگا دے بارہ کی وضاحت کرو. دے آیات نا دعوت ورکول ٹیم کی دعوت زمانہ کی تکلیفوں برازیاں برداشت کرے ولتا چاہتا دعوت ورکائی استادا دعوت کو بچا مانے خلقی بچا با خلق لگی دی آغی پہنچے با خلق تانا تکلیفوں نہ راکی لیکن تدی دا مقصد نہ رہے چتا دی آغی دی تکلیفوں دی یری پہنچے مانے دعوت کار پری دی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جوان زمن کا مخامخ تھے او دی آغی رسول واقعات ماتا استغیل و نور واقعات تننوا دا دی پارا زمان دا ایمان مضبوط شی او من تا خو ایمان بالکل تیار بلا شوے دے او آن خلقو دی ایمان دی پارا تکلیفون تیر کری دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کعبی سرخوات املاسو او د خپل سر مبارک لاندې رومیال یخو. امیہ ابن خلف یو ظالم کافرو په مکه کې دا غلام مسلمان شوی او هغه له تکلیفونو ورکول. هغه راغی غلام رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي اے دے اللہ رسولہ زما دا املاح ہو گورا زما دے آقا ما رسول تکلیفون را کرلی دی ایمان پا وجمع او داشن تکلیفون میں ورکول چه امیہ ابن خلف پا خپل آغا غلام تاوی چکم مسلمان شہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانے تا ایمان ناوڑی دا ایمان پریدا کدا دے پری خودو خطاب آزاد کم تکلیف بدلم نراکو او کتا دا ایمان پرے نخودو پا ایمان برقرار گی نو بس دا دی ککر ون چدا دا دین از کوئلہ جوڑو ما آغا کوئلے دی پاس و بیا تا سملو ما تارا و تکلیف راکو دور تا یہ منا وجہ شکر آغاو کا ما چې په پیغمبر علیہ السلام ایمان راوړل دا ایمان سره پرېږدم نو د کې کړ دی ونی هغه سپورټ اعلان دی بچاو کړی بلې دی او دا صحابي دنه کبي صبح سو پاغي معنی سملا او بیا دا امیہ ابن خلف ما خپل او چتکړه او د هغه صحابي په زیګر باندې به کې خدا زور به ولا دا غینه با آغا وینی توی دی آغا چربی با توی دا او دی آغا چربی او دی آغا وینی پا وجمانی با اسکورت بیا ختمی شو. پیغمبر علیہ السلام ورطا ہوئی چی تا پا ما ایمان دا وڑے دے تا دا تکلیفون ملاوی کی دی ایمان پا وجمانی لیکن تا دینا خبری چستانا مخ کی چی سمرا خلقو خپل پیغمبرانو باندې ایمان راوړی دی خلقو اغیلا داسن تکلیفونه ورکړي چې د اغي شمار نه کی دا خپل تکلیف په دنیر شي
هغه وی ښا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایله مخکې چې کم خلق ته شهر پای کې ودا ظالمانان ورګېدل او هغه ایماندار ته وایي چې دا ایمان په دې پیغمبر پر دی او کنه هغه ورته چې نه ما په عیسی علی السلام باندې ایمان راوړی دی، موسی علی السلام باندې ایمان راوړی دی، نوح علی السلام باندې، داؤد علی السلام باندې ما ایمان راوړی دی، زه ایمان نه پریږدم. دې ظالمانو به دا شان کار وکړو چې اوږده عربه یې راواغستله، یو به یو طرف ته ودرېد بل به بل طرف ته ودرېد او هغه عربه یې اوچته کړه او د هغه په سر باندې به یې کېښوده. دا ایمان پرېږدي خو صحیح ده، که ایمان نه پرېږدي دا عرض ستا پر سر باندې بیا ګرځو نو هغه به ایمان پرې نه ښود، هغې به هغه عرب راکاږله او یو ټکړه به یو طرف ته ارتاح شو، بل ټکړه به بل طرف ته ارتاح شو. دا د ایمان په وجه باندې دې خلکو تکلیفونه تیر کړي. یو صحابي رسول صلی الله علیه وسلم مسیلمہ کذاب د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې د نبوت دعویدار جوړ شوی، دغه خلاف jihad لپاره پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرام لګري. یو صحابي مسیلمہ کذاب ونیسو، هغه مسیلمہ کذاب ورته وایي چیرې دا څنګه کار دی، تما نبی وګڼه زبر تا پرېږده. دا صحابي رسول ورته وایي چې ته دې خدای دروغجن یې، زه تا څنګه به نبی وګڼم؟ هغه بس دا زمر کوم ما لاس ته آزاد دي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام رښتینی نبی تر کوم دی نبی تا باندې ایمان نه راوړم. بس هغه سره کو چې دې مسیلمہ کذاب دې جوړو نه کټ کټ ژوندې صحابي جوړو نه والا کټ کړ، لیکن هغه ایمان پرې نه خود په دې ایمان باندې مضبوط ولاړ. ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ بیا ادم کې کافر ورستو مسلمان شو. په دې مکه کې د مخ کې نور کافرانو سرداری وا مشروالی وا او د هغه سرداران ورستو ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ کافرو هغه ټیم کې او د مکه سردار شو. نو د خپل واره چې ایمان راوړو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې هغه ته وی چې دا ایمان پرې د پیغمبر باندې بس تا ته بس تکلیف نه ملاويږي. دا ورته تر خبره دانا چې ما په پیغمبر علیہ السلام باندې ایمان راوړی دی چې څومره تکلیفونه تراته راکو ودا سم کار دی چې صحیح ده ایمان نه پری دی کنه خدا پانسی ګار چې دا تېنی وینما په بس تفصیل دا خبرو کا چې دا پانسی ګار دا پانسی دی زما په ځای پیغمبر علیہ السلام ته میرا شدا ټکی وای بس بیا د دې ټکی نورستو تا ته یې سم نو دور ته دا شنکار دی یہ پانسی ګاټ خو غنه خبره ده وزد دان برداشت کوم چې زدي ژوندیم او زمانه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په خپل کې دی یو غنم لړشي دا زنه برداشت تما ته پانسی ګاټ و نو هغه صحابي سره دی ابو سفیان ظلمونه وکړه تکلیفونه ورکړه. دی روم بادشاہ هرقل نومیو قیصر ورته ویل کېدو هغه ته صحابي لاړ. هغه صحابي حضرت خبیب ډېر نرم مزاج خپل اخلاق والا او د باډینم ډېر خپل خیستاو خبره به داسن کوله ته وایي چې بس د خوینه ګلونه ارتا وای. هغه هرقل په هغه باندې ویل شو ډېر سخت و یاره ته مسلمانی زتا ته یو وکی هم د کې مشوره راکوم کتاب په عمل کو ډېر وخت دا چې زما په دې روم باندې بادشاہت ته او روم سپر طاقت ته هل تنصرتا آیا ته نصرانی کېدل غواړي ته نصرانی شي عیسائی شي
نو زبا د خپل لور تا سره وعده وکما او په دې حکومت کې بتانه حصہ راکا دا صحابي ورته وی ستاسو په روم بادشاہ ته دا څه بادشاہ ته مړه وی کته دې ټول دنیا بادشاہ شي ایسانا او تما ته دا وای چې دا ټول دنیا باندې بادشاہ تک او پیغمبر علیہ السلام باندې ایمان پریدا زه پیغمبر علیہ السلام باندې ایمان نه پریدا یو براړه زمونږ د مشیران دی وبنه راړي وی چې کدا ټول دنیا مال راکای ټول دنیا چې دا ټول دنیا ستا شو پیغمبر علیہ السلام باندې ایمان پریدا نہیں پریدا دا داسن په ایمان باندې مضبوط خلق تیر شي حالانکه اسلام کې ادي خبره اجازت شته چې یو کافر تا ته مخامخ ودرېږي او هغه کافر تا ته وایي پلاس کی تماچے تلواری بمی یا میزائل درمانے ارتاوئی او تا تا وہی چی کفر اختیار کا بیا بدے پریدم نو اسلام تا دی خبر اجازت را کرے دے چی پخپل جئی مانے کتے کلمہ کفر وائن ہوا ہے زان بچ کا خورنو نا اسی نا چی تاس وائن یرا اسی نه چې تاسو وایئ چې بس په خولې باندې بم کلمه کفر وایو او د زړه نه بم وایو نو که دا دواړه خو وي نو بیا وګورئ په هغه کافران بشه دا بنوای ها ځان بچ کولو کې پانه په ځای باندې ویلی شي لیکن دا صحابه کرام چې وو دې ځان بچ کول دي پانه په ځای باندې نه ویلي زمړه خپل کار کا اللہ غر بادشاہ دے وئی منگ با اللہ خصوصو نو اللہ رب العزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا داشان مضبوط صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ورکڑی داشان ایمان منگلہ پکار دے یسالونکا تپوس کہتانا اے نبی علیہ السلام ماذا ينفقون جس خرچ کو ایماندار ذکر شو کنا نو اس ایماندار تپوس کئی اے دی اللہ رسولہ سے خرچ کو لکہ پچا مانے خرچ کو سے خرچ کو مطلب پچا مانے خرچ کو پیغمبر علیہ السلام فرمائی اللہ پاک ارشاد فرمائے نبی علیہ السلام تا اے زما رسولہ قل تورتوایا ما انفقتم من خیر آغا خرچ کہیں چتا استخقل کاریگی آغا شیخ خرچ کہیں چتا آغا شیخ قل کاری آغا خرچ کہیں پچا مانی خرچ کہیں فللوالدینی مور اپلار مانی طولنا اول ذکر دی مور اپلار ورد اولاد ذکروں نشتا طولنا اول ذکر دیتا قرآن کی اللہ پاک دی مور اپلار ذکر کو او آغا شے چے کم شے تانتا خرچ کاری گی آغا خشے پا مور اپلار خرچ کا پا اولاد مانین خرچ کا لیکن دی مور اپلار مقام بیر غٹ کے ستا اولاد دی تپاغی مانے دردمن کی گی دا صحیح خبر دا لیکن ستا مور اپلار مشتیا پتا دردمن کی گی او تو مخیر آغلے ستا اولاد رسل آغل لی نو پتا مانے درد والا خلق مخیر آغل لے داغی مقام غٹ دے دی آغا مور اپلار پا برکت مانی ستا اولاد شوے دے چتنوے پیدا ستا اولاد بکم سے رکھے او تب اخپل مور اپلار نہ پیدا شوے زکا اللہ پاک چی کم سے کی دی اخپل عبادت ذکر کئی نو آغلتا وصنا دی مور اپلار ذکر کئی انشکر لی ونوالدیک شکر زما ادا کئی او شکر دی خپل مور اپلار ادا کئی اللہ پاک فرمائے زما شکر ادا کئی اللہ وہی
او د خپل مور پلار شکر ادا کوي یعنی زما اطاعت کوي او د خپل مور پلار اطاعت کوي ولی چې حقیقت کې ما تاسو پیدا کړی او سبب تاسو دی پیدائش دا مور پلار نو په دوو کې پیدائش دی سبب څوک دی مور پلار او حکم چا کړل ما نو اول الله ستا مور پلار پیدا کړ ځکه اول به عبادت اطاعت به الله کوي بیا ورپسې خبره مانی په دې مخلوقات کې په خلقو کې د مور خپل کم معاملات چې خلقو سره کوي مور خپل خبره به اطاعت کوي د مور خپل مقام سوړو کې مقام نه دی دا ډېر غټ مقام دی چې چا مور خپل د چا نه رضاو بس دی هغه دا دنیا هم بادشاہ ته آخرت هم بادشاہ او چې چا مور خپل د انسان نه د اولاد نه رضا نه دا اولاد د خپل مور خپل ته غمونه تکلیفونه رسي چې مور خپل اولاد ته دعاونه کوي بل څوک ورته دعا او زمون خلک خپل مور خپل پریدي او په نور خلکو پسې منډي دا می دوست دی دا می مشر دی دا می یار دی دا می پیر دی دا می بزرگ دی دا می پلانې دا می ډینګې دی امور خپل پی یقینا دا بزرگ دیستا دده احترام پکار دے لیکن دده احترام دا مطلب خونه دے چې ستا مخبر مور اپلار سره خبری نشتے مور اپلار سره ستا روانه دا خلقو سره ستا مرگستیا دا دا کم بزرگی دا دا کس بزرگی دا کدا بزرگی بارکی جه گناہ پا وجمانی چاہ قسم وخورو اسلام کی دان چې او سره قسم مخوري چې هر زمانه قسم یې زما خپل مور سره خبر نه کو دا الله په نوم باندې قسم مخور کړه پکار دان چې دا قسم پوره کی خبره وسلونه کی یو سره دا قسم مخورو چې زما خپل کار سره خپل رور سره خبر نه کو خپل خیر سره خپل اولاد سره خبر نه کو پکار دار دي سړینا چې دا قسم پوره کی خبر ونه کی لیکن اللہ پاک فرمائی چنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام منگ تو طریقوں کو دا قسم دی مات کا دے روزے کی دا قسم دی مات کا دا قسم دی صحیح نہ دے زکا صحیح نہ دے چتا دی مور اپلار سره دی خبر نہ کولو چې کم قسم خورن لے نو مور اپلار مخت قتل صاحب دی نو خبر کول کو ډېر غټ صاحب دی او دی صاحب نہ کول مانے تا قسم خلل لے دے صاحب نے تا محرومی کی دا قسم مات کا حالانکہ چیو سرے قسم اخری نو قسم سرے زیت رسی لیکن دلتا انسان تا حکم دا دے چی دے مور اپلاد یا دی رشتدارانو یا دی پڑوسیانو یا دی خلق سرا دی خبر نہ کول چی تا قسم خلل لے دا قسم مات کا اللہ پاک دی زمانگا حفاظتوں کی انسان ډیر کمزور دی بہرحال چې کم تانا اللہ پاک خسی را کرے دے خسی مور اپلار بانا خرچ کر مور اپلار سر حساب مکوا زکوی مور اپلار سر حساب نکیگی اسینا چی تکینے او تزان میں بزرگ جوڑ کے تو چیانا سکو مور سر حساب کوم پلار سر حساب کوم زمان پلار پا خبر نہ پوئی گی زمان مور پا خبر نہ پوئی نندا بچے ہوئی زما پلار په خبره نه پويږي او زما مور هم په خبره نه پوي نن بچي دا الګا او پويږي خپويږي کنه پويږي تعالی سم مناسب د چتنا ټکه خپل جبی نه ادا تڅ کم سړې کم قاضي چې د خپل مور پلار هغه خبر تلی چې دا خويه کبد تاسو تا دا اختیار نشته چې تقاضی جوړ شي یو صحابی راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي اے دی الله رسولا زما مال زو غټما کور ته راوړما کور کې دما او زما پلار هغه مال زما دی اجازت نه بغیر باندې استعمال کی مان ته پوسوم نه کوي مان سره ته پوسوم نه
پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وکړو فرمایل ستا پلار تا نه ستا د پیسو مبارک کی ولې تاسو کی تا بلکې حکم دا بیان تو مالو کریا بیکا تو ستا مال دا ټول ستا د پلار دی او څوک چې خپل مال اړین هغه چانه تاسو کوي تکم نه تکم د خپل پلار مالي ستا چې کوي پیسې دام ستا د پلار دی د پلار نه څوک تاسو کوي او پلار دي چانه ونه تاسو کی دا مطلب دی پلار سړی یو سړی ته وی کنه یاره دا سړی خو پلار نه دی کنه مقصد دا نه چې دنه ته تاسو نشي کولای دنه د پلان جوړ کړل وي دا څه پلان دستا تاسو چې څوک دا وایي دی او مشر په باره کې دی او استاد په باره کې او بزرګ په باره کې چې لکه دا ستا پلان دی چې تاسو خبرې تورته یا زمانه پلان په درجه کې دی زدنا تاسو نشم کوله زد سره د انصاف خبره نشم کوله ازما مشر که زما مشر نه غلطي وشو دعا وکوم چې الله پاک په سم لارو لیکن دا نه چې هغه سره زه پیسې نشم کوله دې سره پیسې نه کیږي مشران سره د دې خبره ته بخاوه دا فوجي سیستم دی فوج کی یسته نو نشته بس دې سره خبر کوي دی یس نو بنکا بیا به ته برابر امور خپل دومره قدر نو زکه چې تا ته کم شي خخ کاریږي خشه آپ امور خپل خرچ کا ولقربینا او پرشتدارانو باندې خرچ کوي والیتاما والمساکین یتیمانانو باندې خرچ کوي په مسکینانو باندې خرچ کوي وابن السبيل او بمسافر مانی او دې خلق مانی خرچ کوي کدا مسافر څومره مالداري لیکن د سفر په حالت کې د سره مال نشته دا خرچ وکوي معلومه ده چې زکات انسان چاله ورکول شي زکات درو کسان نه شي ورکول دوله خاص کر پر رشتہ دارانو کې دو طبقو له زکات نشي ورکول یو مور خپلار لا اولاد لا یو دې رشتہ کې زکات نشي ورکول مور خپلار لم زکات نشي ورکول او اولاد لم زکات نشي ورکول او دا شان خزه خاون یو بل زکات نشي ورکول دا به رشتہ د پلار او د زوی دی اولاد پلار او دی اولاد او دی خزی دی خاون دا دوانو رشتی یو بل زکات نشي ورکول د دین علاوه چې یو سره غریب دی مسکین دی محتاج دی ته زکات ورکول شي ستارور دی ته زکات ورکول شي خپل خور له زکات ورکول شي خپل وارث ورکول شي خپل رشتہ دار ورکول شي یو سره مستحق دی هغه ورکول شي مدرسو کې طالبان سبق کوي رهایشي هغه له زکات ورکول شي او بهترین ځای نه پکې ریاکاری شته نه پکې چاته پته لګي انا پکې چا نوم جوړيږي بس دی الله په نوم باندې کار دی او پټ پنا دی ستا اجر او ثواب الله راځي بیا پدې کې غټه فائدہ ده چې تا کم مدرسه چې طالبان په کې پاتې کیږي او ته په ټول زکات ورکړي یو ستا زکات فزای شو او بل دارا چې ستا دی دین په عام کولو کې ستا حصہ وشو دین عام کولو کې ستا حصہ وشو نو دا چې کوم خزئی او ستا په یقیني هغه ځای کې دا زکات خیرات ورکوي یو سره سید دی سید له زکات نشي ورکول او یو سره صاحب نصاب دی مالدار دی هغه له زکات نشي ورکول باقی د دینه علاوه چې څوک هم مستحق دي ته زکات ورکول شي لیکن دا چې چا مخامخ لټون نه کوي چې یو نه تاسو کوي بل نه تاسو کوي ورکه 10 روپے زکات او سره دی ټول په علاقه کې مشهور کړل چې هغه سره څنګه دا تاسو نه مکو بس څوک سره دراسه کارا شو دا شاندې زکات ورکوا
او دا خیال کوي پدې کې زکات چې تاسو ورکوي زکات څنګه چې تاسو تماویل او هغه فریضه خاص کر ورکوي چې کم سره مزدوري کوي خرچې نه پوره کوي هغه نه ورکوي خپل کار کوي او منځونه کوي مزدوري کوي لیکن مهنګای زیاته ده خرچې نه پوره او کم سره چې پردارو ناسي کار نه کوي هغه زکات نور کوي هغه نو خرابيږي بیا بالکل کار نه کوي بیا په خپل بچو ته مو چې بچان دا بیا خپل کار دی پیسو ته خلکو کې ناستان دی خپل کار دی یو کار نه کوي دین او زکات نور کوي هغه سړي له ورکوي چې مهنت کوي باغ جوړ کوي خرچې نه پوره کیږي بهترین مصرف ونه هغه سره بد نه کوي هغه سره خپل حلال رزق دی پانا خپل ځان نه خلو باسي لیکن مجبوری دا او شی نه پوره کی نو دې زکات بار کې ودا کار کوي بیا چانه چې تاسو زکات ورکړئ بیا خلکو ته بغوته کوي نه چې را پلان نه ما زکات ورکو پلان نه ورکو پلان نه ورکړې دي دا پلان سره خبر زمانہ باندې ګوره څه خیرات دین ورکوما زکات دل ورکوما سرسای ور زور کوما او بیا هم زما خبره نه مانی په غورونو بناو دا شی خپل ځان نو باسه وما تفعلوا من خير الله پاک فرمای سچ تاسو کوي خواله فإن الله به عليم بس یقینا الله پاک داغینا خبردار دی کم چې خواله تاسو کوي الله یې الله پاک دې موږ له تاسو عمر کول توفیق راکړي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك.